باندې نه کینو. ابو جهل او د ابو جهل ملګری د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې بناستو، بیان به اوریدو، خو د اعتراض په نیت بناستو. په کم نیت بناستو؟ اعتراض. او صحابه عمل په نیت بناستو. په کم نیت؟ په کم نیت؟ د عمل په نیت بناستو چې دا خبرې به زه اورم او بیا به عمل کې راولم. او هغه ابو جهل د هغې ملګري همیشه دپاره الله محروم کړه. او صحابه کرام وګوره د نور سپوږمۍ غونته کې الله وځلول کوي نه ځلوله. انشاءالله عمل به کوو په دې خبرو باندې. نو موسی علیه السلام سره موسی علیه السلام د خپل رب سره خبرې کوي. الله پاک ورته فرمایي اے موسی ادب کې خبرې کوه، احترام کې خبرې کوه. وی یا الله ولی واوري وی یا الله ولی وی اوسه پورې ستا مور ژوندۍ وه. الله اکبر. اوسه پورې ستا مور ژوندۍ وه که نه؟ او ته چې کله زما ملاقات ته راتلی مور دې وفات شوې ده، ادب کې خبرې کوه، احترام کې خبرې کوه. ته چې به کله زما ملاقات ته راتلی مور به دې لاس په دعا باندې کېناسته او ویلې به یا الهي یا پروردگارا. دا موسی علیه السلام ډیر جلالی پیغمبر دی، که څه بې ادبي ترې نه کېږي ته یې معاف که څه ورته مه وایه. زه چې اوس راتلم الحمدلله زما والدین ژوندي دي، الحمدلله خپلو والدینو ته مې حاضري وکړه، فلانکي ځای ته بیان له روان یم، فلانکي ځای ته بیان له روان یم. دا چې زه دلته ولاړ یم والله العظیم دا زما د مور و پلار د هغې خواري محنتونه کوششونه د هغې برکت دی. زما محترمو حاجي صاحب ته به خفه کېږي نه. دا نن چې ستا بچې قدر احترام ادب خدمت نه کوي والله العظیم دا ستا غلطي ده. غلطي منئ که نه منئ؟ منئ که نه منئ؟ زه خپل پلار دې ځای ته راورسولم. دا چې کوم ماشومان تاسو ته په کورسو باندې ناست دي دې خپلو والدینو اوزګار کړه، قرآن ته د دین خدمت دپاره مدرسې ته راوسته او دې علما کرامو ته کېنول. زما محترمو په الله قسم په الله قسم چونکې مناسبت چونکې محفل او مجلس د قرآن د ختم متعلق دی نو ماشوم وی بسم الله الرحمن الرحیم سوی ماشوم وی بسم الله الرحمن الرحیم. ایي صاحب تا ته پته شته په دې یو بسم الله باندې الله جل جلاله د شپږو کسانو بیړه پار کړي، یعنې مغفرت یې پرې وکړي. په یو بسم الله باندې الله جل جلاله د شپږو کسانو مغفرت کوي. د چا د دې ماشوم د قاري صاحب، د دې ماشوم د مور و پلار او د قاري صاحب د مور و پلار که نه. سبحان الله آواز رانغی. زما محترمو بہرحال اللہ جل جلالہ فرمائی اے بندگانو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ زتاسو تا دا شارگنا زیاد نزدی مکنا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ، ہواوں میں دیکھو تو اللہ، ہوا کے چرن پرن میں دیکھو تو اللہ، سورج میں دیکھو تو اللہ، سورج کی شعاؤں میں دیکھو تو اللہ، ستاروں میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، جنگل میں دیکھو تو اللہ، جنگل کے جانوروں میں دیکھو تو اللہ، ہاں سمندروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی مچھلیوں میں دیکھو تو اللہ، ان مچھلیوں کے زبانوں سے نکلی ہوئی الفاظ میں دیکھو تو اللہ. اللہ جل جلالہ فرمائی اے بندگانو تاسو مانا پٹی دے نشی دا قیامت پا رزبا دا تاچی کم قول او فعل کرے دے دا دنیا پا زندگی کی تاچی سکڑی دی اللہ جل جلالہ بدا ہر سستا مخی تراولی دا دی کڑی دی کنه دی کڑی دا دی کڑی دی کنه دی کڑی. زمان محترم و بہرحال انشاءاللہ العزیز چې په دې مختصری زندگی کې به خپل رب راضي کوو انشاءالله. جمعتونه به آبادو انشاءالله.
د 15 وخت د مونږ اهتمام وکړو ان شاء الله. حاجی صاحب اکثریت پکې حاجی صاحبان ناشتي اوس پورې تا قران اونل لوستلو تسوي دماغ می کار نه کوي. هغه ورځ یو حاجی صاحب وفات شو او حاجی صاحب چې کله په قبر کې خخ کو زما محترم د حاجی صاحب د قبر نه د مشق او انبر خوشبو راغه. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایل زداغي کور ته لاړم داغي نه مې تاسو کو اجانې ژوندۍ وا حاجی صاحب بس داسې عمل کولو. حاجی صاحب د قبر نه د مشق او انبر خوشبو را روانه ده ټول قبرستان معطر دی. واوري جی زما محترمو اجانې ورته وای حاجی صاحب خو زمیدار ټیپ سړیو زندگی تی نه تیر شوی وا خو چرته به د قران فضیلت اوریدلو د کم مولانا صاحب نه او به په اخیری عمر باندې جړل چې ما نه ټول زندگی هم داسې تیر شو ما د الله په کلام باندې ځان پوه نه کو. واوري زما محترمو حاجی صاحب و چې کله به ذمہداري د پاره بهر ته وته هغې نه مخکې به قرآن را واخستو هذا کلام ربي سینې سره به ولګولو او کلاو به کو. حاجی صاحب له خو تلاوت نه ورتلو حاجی صاحب خو د قرآن په الفاظو نه پوهېدو خو په قرآن په عبارت باندې به ګوته داسې ګرځوله د قرآن په عبارت به ګوته ګرځوله او څه به ویلې یا الله دا دیم رښتیا ویلي دي یا الله دا دیم رښتیا ویلي دي یا الله دا دیم رښتیا ویلي دي او په دې کې به قرآن ختم کو. امانت بدل حد په مینس کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا موقع شته که نشته. سانس ہے چانس ہے سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم یو پیرا حاضری وشوله د اسرائیل علیه السلام بس رجسٹر بند نن عزمو کې ان شاء الله زمنګ سره سپینګیرو قرانونه حفظ کو سپینګیرو علمونه وکړه په اخیری عمر باندې او ته په اخیری عمر باندې د کور کې د خزو تکینا نور بم بے عزت کیږي نور بم شرمېږي. ازما عزتمند یو ماشوم نه اوده کېدو انګور ورته وی الله اودشه چې په دې کې اسخر راغی وی الله اودشه بو راغی بو سراغه اخره کې وتا سنن دغه بو جوړیږي په خپل ژوندانه باندې حاجی صاحب بستر واخلا تبلیغ کې لاړ شه په دې اخیری عمر باندې مولانا صاحب سره جمعات کې داخله واخلا وې د دین به شرم وا د ټول نه مخ کې جنت تزي په دې کې شرم شته دي چې ما تاراشو ګرم سپینه ده خو دې بچو قرانونه ویلي دي حفظونه کړی ټول ژوندۍ نه وقف کړی دي. لا اله الا الله محمد رسول الله دا د کلمې الفاظ دي. ټیک شو مولانا صاحب زدا کلمه ویم ټیک ویم غلطه ویم خبره ده کنه ده من شرمیو که نه شرمیو. هغه ورځ ما د خپلو مقتدیانو نه کلمې اورېدې نو هغه بوډاګانو به اخره کې چې شتوال مې پردی چپړې یو نه صحیح پوه شوې نو مې دا به تاسو کله زده کوئ دا زده کول پکار دي که نه زما عزتمندو مناسبت به د قرآن سره انشاءالله العزیز چې دا محفل پروګرام ختم شي نن نه به د چا د قصده به انشاءالله قرآن شروع کوو انشاءالله. زما محترم اخیری خبره کوم په دې شعر په بنا باندې چې د امانت بدل حد په مینس کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ او زما عزتمندو حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا دوه صحابه په عراق کې دفنو. چرته دفنو؟ عراق کې دفنو. دریای دجله د طرف نه اوبو پزمکه کې دننه لار شروع کړي وا د دې قبرونو ته اوبه را رسیدو والاوي چې دا دوه صحابه عراق باچا ته په خوب کې راو دوه د قران حافظان دي دوه عالمان دي عراق باچا ته په خوب کې راغی او ورتوي دریای دجله د طرف نه اوبو پزمکه کې لار شروع کړي دا او کدا اوبو زمون قبرونو ته را ورسېدي قبرونه وراني برای مهربانی زمنګ د لاشونه دي سينه او باسا او بل زکم خخ کا دا خوب بار بار او کتلې شو علماء کرام سره
د عراق باچا مشوره وکړه چې څه وکم داسې خوب مې کتلې علما کرامو اجازت ورکو چې دې صحابه کرام دا لاشونه وستل پکار دی زما محترمو په الله یقین وکړئ 1400 کال بعد سونا 1400 کال بعد د دواړو صحابو قبرونه را کولاو شو په الله قسم داسې صحیح او سالم او تر او تازه پراتو ته کې یو ګنټه 2 ګنټې مخکې دی خخ کړی وي یو انګريز ډاکټر د دې د سترګو معاینه وکا او قسم یې وخوړو چې دا سترګې اوس هم ژوندۍ دي الله اکبر الله اکبر اتلک کسانو ام پدی وخت کې زما عزتمندو د صحابه کرامو د دې سترګو زیارت وکړو چې پدی سترګو باندې دې صحابه محمد رسول الله کتلې الله اکبر ان شاء الله العزیز د قران سره به مناسبت پیدا کوو ان شاء الله ان شاء الله او د خپل علماء کرامو له بساط ورکو ان شاء الله ان شاء الله پدې کې ان شاء الله لک خاموش راځي و دال میں کچھ کالا کالا ہے انشاءاللہ چې زمون من مړم د علماء ژوندیم د علماء چې زمون علماء کرام من په کومه باندې بوزي زوبر سره ان شاء الله زما محترمو مخه ته هر رقم حالات راځي سمرا علماء کرام زه په زه باندې شهیدان ک مدرسې وران کړی جمعاتي شهید ک زه په زه باندې زما سپینګری به عزت نه کیږي زما د تور سری به عزت نه کیږي سمرا علما غواړي سمرا قربانې نه غواړي ان شاء الله العزیز موږ د الله په دین باندې بچی قربانو موږ د الله په دین باندې مال قربانو موږ د الله په دین باندې ځان قربانو हाँ फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है जिसे जीना नहीं आता जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है हमारे जिस्म जख्मों से चूर सही तुम अपना शिकस्ता तीर गिनो खुद अखले तरकिश बोलेगी ये बाजी हक की बाजी है ये बाजी किसने हारी है ये बाजी तुम ही हारोगे घर घर से मुल्ला निकलेगा तुम कितने मुल्ला मारोगे व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन